ملګرو دا ویډیو صرف جذبات نه دي، دا د یو داسې انسان د ژوند ډیر سخت درد دی چې چا به هم په دنیا کې داسې نه ویدلی. داسې ښکاري لکه لیونی چې وي. دا د یو داسې انسان د ژوند ډیر سخت درد دی چې شاید په دنیا کې ډیرو کمو خلکو داسې لیدلی وي. دا سړی داسې ښکاري لکه لیونی چې وي که نه، خو دا لیونی نه دی، ظالمانو واقعي چې د ده نه لیونی جوړ کړی. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول بخیر. دا چې کوم کس دی د ده نوم دی شادي ابو سیدو. دا یو فوټو جرنالیست دی، څنګه چې مطلب زه یو فوټو جرنالیست تیر شوی یم. یعنی دا هغه کس دی چې د کیمرې په سترګه دنیا ته د غزا صورتحال ښایي. دا به په فلسطین غزا کې چې څه کېدل هغه به ټولې دنیا ته د کیمرې په سترګه ښول. دا سړی د مارچ په 2024 کې په غزا کې په شفا هسپتال کې د اسرائیلو د پوجانو د طرف نه گرفتار شوی، هغه نیولی او بند کړی و. ولې نیولی شوی؟ د ده جرم څه و؟ د ټولې دنیا ته د اسرائیل صورتحال د خپلې کیمرې په سترګه ښول. او دا فوټوګرافر د شفا په دغه هسپتال کې بې وجه د اسرائیلو پوجانو نیولی او قید کړی و. ملګرو د ټولو نه دردناکه خبر دا ده که نه چې په هغه قید کې چې کله دی قید و که نه، د اسرائیلو د پوجانو به دته بار بار ویل چې ستا ښځه او ستا بچي د غزا په بمبارۍ کې شهیدان شوي دي. سوچ وکړئ ملګرو چې یو سړی په جیل کې بند وي، نه یې کور وي، نه یې بل څه خبر وي، او هر ورځ ورته دا خبر ویلی کېږي چې ستا ښځه او بچي مړه شوي دي. او دا سړی د هغې نه بعد د ښځې او د بچو د مرګ د خبرېدو نه پس 18 نه واله د 20 میاشتو پورې په یو قیدخانه کې قید پاتې شو. او بیا په اکتوبر 2025 کې د قیدیانو په تبادله کې په سیز فایر کې ډیر آزاد کړی شو. او دا فوټوګرافر چې کله خپل کور ته راغی او حقیقت یې ولیدو نو دی حیران شو. دغه ویډیو د هغې وخت ته چې کله دی کور ته راغی او د خپل ټول بچي ژوندي ولیدل، هیڅوک نه و مړه شوي. دا هغه جذباتي لمحه ده چې د کیمرې په سترګه کې ریکارډ شوه. د خپله کورنۍ ولیده نو د خوشحالۍ او درد د لاسه دی په ژړا شو. خپل بچي په غېږ کې ونیول او د خپلې کشرې لور خپې یې ښکلولې. دا هغه لحظه وه چې انسان ته یاد راځي چې انسانیت لا ژوندی دی. ملګرو دا قصه موږ ته ښایي چې انسان ته دروغ ویل، امید ماتول د جسم نه زیات د زړه شکنجه ده. دا دماغي ټارچر دی او دا ډیر زیات ګران وي. که تاسو ته هم په دې ویډیو کې لږ شات د الله شان ښکاري او حیران ورته پاتې شوي چې الله د کیمرمین ټوله دنیا هغه ته واپس کړه، د دې ظالمانو د ظلم نه هغه واپس کور ته راغلو، نو تاسو خپله رای په کمنټ کې ضرور ولیکئ. زه سلمان جان ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.